سورہ سواد آیت نمبر 71 16 رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 50 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العظيم سورہ سواد آیت نمبر 70 16 رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 50 کتا سلیات شي پدې ماقبل آیتونو کې د دې خبرې ذکر وو چې د الله تعالی اختیارات د هغه مالک څوک ته الله رب العزت پیغمبر ته ولی ته اچا ته هم الله تعالی خپل اختیارات نه دی ورکړي موږ ماقبل دا خبره کړې و پدې آیتونو کې الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام پیدایش طرف ته اشاره کړې ده او بیا ابلیس چې کم انکار د سجدې نه کړی دی د دې ټول پکې ذکر دی الله رب العزت چې کله د حضرت آدم علیه السلام ډانچه جوړه کړه نو الله رب العزت د عزت د پاره د حضرت آدم علیه السلام د تعظیم د پاره حکم کو فرشتو ته هم اور دغه شانتي پیریانو ته چې پاغي کې ابلیس هم دی دې ته الله رب العزت د سجدي حکم وکړو خدا سجده چې کوم او د عزت بوا دې ته چې کوم دی ویل کېږي سجده تعظیمی زمونږ امت نه علاوه چې کوم ماقبل امتونو په هغه کې د عزت سجده انسان ته کول دا روا وو خو زمونږ په امت کې بیا الله رب العزت دا حکم ختم کړو د عزت سجده دا بالکل حرام ده سړی نه پیغمبر ته کولی شي نه مور او پلار ته کولی شي نه ولی ته کولی شي نه پیر ته کولی شي دا خبره به یاد ساتو الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړو او شیطان ته حکم وکړو نو شیطان دې نه انکار وکړو او د شیطان خپل نوم دی ابلیس په قران کې چې هم د شیطان د پر خپل نوم استعمال شوی دی په دې آیتونو کې هم د داغي نوم دی څه شي دی ابلیس دا ابلیس چې کوم دی دا د بلس نه ماخوذ دی او بلس ویل کېږي الله تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا د الله تعالی د رحمت نه نا امید کېدل نو دی هم د الله تعالی د رحمت نه نا امید شوی دی ځکه الله وته اٹل فیصله کړی دا چې تا دی آدم علیه السلام ته د عزت سجده اون کلا والله وته فرمایل چې قال فخرج منها فانك رجيم بس الله وته حکم وکړو ته د جنت نوزا د جنت نم الله وستلو اور دغه شانتي بعض علما وي چې دل دې کم دي د اسمانونو نه هم وستلې دي او د فرشتو د جماعت نه هم وستلې دي د درې جماعتونه دي یو د فرشتو جماعت او یو چې کم دي د جنت او دریم چې کم دي د اسمان د دې درې وانه چې کم دي الله رب العزت شیطان رو وستلو نو بیا شیطان چې کم دی الله ته چې کم دی سوال کړی دی چې یاره ما د چې کم دی سو وخت پورې مهلت راکا الله رب العزت بیا دغه مهلت قبول کړی نه دی بیا الله رب العزت دا باقاعده چیلنج ور کړی دی شیطان لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين شیطان الله رب العزت ویلی دی چې سیدتا خو ما ته مهلت را نه کړو خدا ګوره دا به یاد ساتي دا خلق چې زبر کم دی خلق به گمراه کوم الله وته چې کم دی جواب کی ویلی دي کم خلق تا گمراه کل نو اغیب تا سره چې کم دی یوزه جهنم ته لګما دا سینه دی چې یاره چې کم دی صرف به شیطان زی نه د شیطان پیروکار به هم چرته زی دا به جهنم ته زی نو په دې ټولو آیاتونو کې الله رب العزت د شیطان واقعیا بیان کړی دا الله دې مونږ تاسو هم د شیطان د وسوسونه او د هغه د چالونو نه اوساتلی کی اذ قال ربك للملائكه اني خالق هر کله چې او فرمایل ستاره فرښتو ته اني خالق بشرا چې بشک ز پیدا کون کې يم یو انسان لرلا بنت لخطنا
فاذا سويته بیا هر کله چې دی برابر کړم ونفخت اور اوپکم فيه پدې کې من روحي د خپل روحنا فقعوا له ساجدين پس پروزه دیتا سجده کوونکی فسجد الملائکه پس سجده وکړه فرشتو كلهم اجمعون طول پجمع سره الا ابلیس سوا د ابلیس دا استكبر وكان من الكافرين هغه تکبر وکړلو او هغه شو د کافرانو نه قال الله تنو فرمایل یا ابلیس ما منعك اے ابلیس سشیز من کړتا ان تسجد لدین چې تسجده وکړي لما خلقت د کوم چې ما پیدا کړو بيدي پخپل سره استكبرت آیت تکبر وکړلو ام كنت من العالين یا تید اوچتی درجه کله چې شیطان د حضرت آدم علیه السلام نه انکار وکړو الله تعالی تاسو وکړو چې تاول سجده ونکړه دی الله دې په جواب کې سوي د کوم دی د الله په مخ کې عقل استعمال کو الله ته وی چې دا څه چل دی تا خو زه د خټینه د آدم علی السلام دی د خټینه پیدا کړی دی او زری د ورنه پیدا کړم او خټه او ور دا یوځي کې دی نشي دا څنګه خټه چې کوم دی دا انتهایی سپک شیز دی کور کې چې کله زنانه زی جارو کوي د دې خټه چې کوم دی وړي ذره هغه داسې الوزي دا پسې باندې نه پاتې کیږي نو دا د دې بالکل هغه د حلقه کې توب څه شي دی دلیل له او کله چې ور په کور کې اولېږي نو دا ور چې کوم دی بره اسمان طرف ته شغلې کوي نو دا خاور چې کوم دی دا د انسان د خپو د لاندې راځي او دغه شانتي ور چې کوم دی دا څه کوي دا بره شغلې وخی ویره ویدانه شي کېده اور دغه شانتي په خوره کې تیاره ده په خوره کې څه شي ده تیاره ده د خوره یو ډیره تاسو ولګي پاږي کې و تیاره وي او معمولی شانتي ور چې ولګي پاږي کې څه وي پاږي کې رڼا وي او دا داسې د الله طرف ته کوم دی خپل عقل استعمال کو الله په دې ډیر زیات خفه شو دې د وجه علما فرمایي چې دین کې چې کوم دی د عقل نه چلیږي دا عقل چې کوم دی چې کله عقل سره دین عقل سره چې کله قران نوي او حدیث نوي ګوره دا یاد او ساتي دا سړی بالکل گمراه وي تاسو وګوره غټ ساينسدانان دي په خپل ساينسي دنیا کې هغه انقلابات راوستي دي واغي ځان سره سپي سملي سپو سره یوځه روټي خوري دا د هغه سره چې کم دی عقل سره څه نشته دی دین مو سره نشته شریعت نشته دی او علماو د دې مثال ورکړي دي وی چې کله عقل سره قران نوي قران نوی د دې مثال د هغه است چې پاغي کې واګي نوي چې کله په اس کې واګي نوي او دا اس کله داسې منډه وخی کله داسې منډه وخی چې په کمه منډه کله خو چې کله په اس کې واګي راشي دکې لګام راشي دا بالکل سیده رواني او داسې چې کله عقل سره سنوي قران وسره نوي او عقل سره چې کم دی حدیث نوي او دا عقل چې کم دی کله کافرانو ته چوغوري وي یار دی ټیک دي کله چې مسلمانانو ته وګوري کله وی دی ټیک دي يهودو ته جبوري کله وی دا ټیک دي خو چې کله عقل سره شي قران بیا عقل بالکل ګوره په سیده لار باندې رواني او دلته هم شیطان چې الله تعالی گمراه کړي دي او د جنت نه الله راوي سي داغه مين وجه سوا چې د الله تعالی په کارونو کې د عقل نه کار اغستو نو الله وت فرمایي قال انا خير منها شیطان ویل زغوریم د دې آدم علیه السلام نه خلقتني من نار تا پیدا کړم یا مزد ورنا وخلقته من طين او تا پیدا کړی د آدم علیه السلام لخټینا قال الله فرمایل فخرج منها پس اوزت دی زینا د جنتنا فانك رجيم بس بشک ترټلی شوی وان عليك لعنتي الى يوم الدين او بشک پتا باندې زما لعنت ته تورز د قیامت قال رب ندعو الازما رب فانذرني الى يوم يبعثون پس مهلت راکړه ماته تر هغه ورځې پورې په خلق به دوباره را پاسولی شي قال الله تو فرمایل فانك بشکتا من المنذرين مهلت در کړې شو الى يوم الوقت المعلوم
تر هغه ورځې پورې چې د هغه وخت معلوم دی. قال شیطان اویل فبعزتک قسم دې دستا په عزت باندې لاغوینهم اجمعین خامخابه گمراه کړم دوی دا ټول الا عبادک سوا د هغه بندګانانو نه دستا منهم المخلصین لدوینه چې هغه خالص کړي شوی دي. قال دا فرمایل فالحق پس هم دا حق دی والحق اقول اور هم حق دی زوایم لأملأن جهنم چې ضرور به دکرم دوزخ منک لتانا وممن تبعك او له هغه چانه چې پیروي او کله لستا منهم لدوینا اجمعین د ټولنا. قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اسالکم زنغوانم لتاسنا علیه پدی تبلیغ باندې من اجر سمزدوری وما انا من المتکلفین او نیم زل لتکلیف ورکون کنا تکلف ورکون کنا ان هو نددا قرآن مجید الا ذکر مگر دا خو نصیحت للعالمین د ټول جهانم لپاره ولتعلمن او تاسو به ضرور او پیژنې نبأ او د دې حال بعدین سمود پس. واخر دعوانا الحمدلله.